بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول الله وعلى آله واصحابه یا سیدی یا حبیب الله. مونږه چې اوس کوم مزار پر انوار کې ولاړ یو د حضور محبوب سبحانی شهباز لمکانی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی الله تعالی عنهم مبارک مزار مبارک سره بالکل خوا کې بغداد شریف کې د دې شاته د دې مبارک یو خادم خاص چې شیخ هندي په نوم باندې دلته مشهور دی. دا د هغې مبارک کو مزار پر انوار دی چې تاسو مخامخ ګورئ. تاسو ته به تعجب وي چې موږ ولاړ یو په اوبو کې، حالانکه دا داسې ځای دی چې بالکل مطلب دلته اوبه چې دي ډېرې ښکته دي، دومره نږدې نه دي. خو دا خادم خاص چې و د مینه دا وه چې دا یو شانت په خپل ژوند کې د حضور غوث پاک په مریدانو باندې اوبه تقسیم کړي دي، او په ټول ژوند کې د اوبو د تقسیم دپاره بس هر وخت به دې مبارکو سره اوبه وي، خلکو له به یې ورکولې. اوس تعجب خبره دا ده چې دا مزار چې دی دا بالکل نږدې دی، مطلب ځمکې سره یو څو پوړی دي، خو د دې مزار نه که دوی د شپې اوبه وباسي نو سهار پکې بیا واپس دومره اوبه واپس راغلي وي. دا مزار د نیمې نه زیات چې دی دا په اوبو کې ډوب دی، او تاسو به مونږ ګورئ چې مونږ مکمل طور باندې اوبو کې ډوب ولاړ یو. خو دا د یعنې دلته اوبه هم ښکته دي ډېرې زیاتې، او که دې نه هم باسي دا واپس راډک شي. الله کریم جل جلاله باندې د داسې اولیاو په طفیل او په خاطر باندې زمونږ او ستاسو د مخلوق خدا د خدمت جذبه نصیب کی، اور رب العزال دی د حضور غوث پاک خصوصي نظر او فیض او کرم د لاندې زمونږ او ستاسو حاضرۍ نصیب کی. لږ مخکې ځو او د مزار مبارکه زیارت هم تاسو ته کوو. دا تاسو مزار مبارکه ګورئ، آیت کریمه کې لیکلي دی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، او بالکل یعنې د نیمې نه زیات چې دی دا په اوبو کې ډوب دی مکمل طور باندې. او د دې ځای دا خلک هم یو دا تاریخ دی چې دې نه موږ اوبه وباسو، واپس به دومره اوبه په سواله باندې بیا جمع شوي، حالانکې کویان دلته بالکل ښکته دي، بل ځای نه د اوبو څه سیسټم نشته، په خپله باندې لاندې نه د اوبه راوځي او د دې ځای پورې راځي. د دې اوبو سره مینه وه، نو اوس هم د تعجب خبره دا ده چې قبر په اوبو کې پروت دی. دا که څوک د چا سفر وشي بغداد شریف ته او د حضور غوث پاک دربار ته د حاضرۍ سعادت نصیب شي، نو بالکل متصل د حضور غوث پاک دربار نه شاته د شیخ هندي مزار مبارکه دی. دا مزار تاسو خامخا وګورئ او دا فیوزات او برکات ضرور حاصل کړئ. الله کریم جل جلاله دې زموږ د اولیاو سره صحیح د هغې مبارکو نسبت او تعلق نصیب وګرځوي.